سددو معنا ده څه اطلبو السداده اطلبو الصواب نیک جانب ښه جانب صحیح جانب ولګئ نه افراط تفریط ما کوئ کما زیاته شونو کې ما کوئ بلکې کومه منځ ولا لارې مغا ولټئ ځکه منځ ولا لار ښایي ټولو کې که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ټولو نه ښه کارونه ښه دي درمیانه کارونه یې که نه منځ ولا سیټ ته کارونه ښه نه دي ځکه څه ښي طرف ته وځي بیا د نه ګوډه کږېږي که نه وځي د نه لارې په لا انده چې د بل طرف ته د نه وځي بس کومه مقرره لار د صراط مستقیمه چې د سیده لوړه یا که نه منځ کې ده ښي ګس طرف ته نه ده نو سددو معنا ده څه لټوئ هر شي کې درمیانه شی لټوئ وقاربو او بل دی چې کوئ قاربو ان دا معنا د دې دپاره تاکید د ها که نه قاربو معنا اعتدال نه کور خلک اعتدال معنا ده چې ډېر سختي ګایم ډېر نرمي ګایم همیشه په اعتدال باندې اوسئ صحیح لارې باندې فإن صاحب الجنة ځکه چې جنتي سړی کوم ده یختم له بعمل اهل الجنه هغه دپاره ختمه په څه کېږي جنتي عمل باندې کېږي اخر کې صحیح ده وإن عمل أي عمل اگر چې دنیا کې ونه شي عمل شي جهنمي هغه باندې بیا د توبه توفیق خدای ورکوي او ته معاف کوي وأن صاحب النار او کوم سړی چې شي جهنمي وي یختم له بعمل اهل النار هغه ولا ختمه به په جهنمي عمل باندې کېږي جهنمي کارونه به کوي وإن عمل أي عمل اگر چې هر قسمه کور کوي ثم قال بیا پیغمبر ثم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم بيديه بیا پیغمبر څنګه اشاره وکړه لسونو سره قال لم دي اشاره لیکله که نه اشاره وکړه فنبذهما پیغمبر څنګه لسونه وڅنډولو نه بس چې تل شي څنډول تل شي د کله لسونه سړی وینځي بل لسونه څنډي کنه یا بوز یا دوړه سلام دی هغه ټیم کې بل څه یوري لسونه کوي کنه دوړه تل دي تل شي نه بازم بزونه بس لسونه وڅنډولو حکوم رجستری ولوس کې د لسونه وڅنډول بس رجستری ورک شو لیکدم ثم قال به ویلو فارغ ربكم من العباد تاسو خدای پاک دی بندگانو نه فارغ شوه ده دې خدا معنا نه ده کنه چې موږ نه کور نه فارغ شي بس بیا کینی کنه دا مطلب نه دا مطلب دا ده چې الله پاک بس جنتیان جهنمین لیکلی دي ټیک شوه چې شوالی کې سړیونه فارغ شي کنه دا معنا ده دا معنا ده چې الله نعوذ بالله فارغ ده بیل فريق في الجنه یو ټولګه به جنت ته سي او فريق في السعير بل ټولګه به جهنم ته سي سعير چې تل شي جهنم تل شي سعير نه ما بچو ځون ته مشوم بنې نه کیږي سعير نه ما کیدی سعير خو جهنم تل شي کنه ایو سړی بچی باندې فرعون نه ما یخیوا چوتل زداد ویل یخی زلو قرآن کریم کې رغلی کنه کارونه ما یخی د زګه د قرآن کې شته د خډر خټه کده قرآن کې شته د قرآن کې خدي د پرانه رغله کنه قرآن کې په لعنت شوه د سیده رواه الترمذی مخته حدیث ته خاوز دا خبره لګورسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه کتابونو دا چی شو در اختیار کتابونو کسه د شکل او صورت جوړ کړه شو معنوي شایو ځنه علما فرمایي سره اختیار سره د دوه رجستر او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدای په دستاکات ورګړ زدای برداشت کړی شو دا ډیر غاټ وی کنه بس د الله تعالی ول راز د سیده کنه څه د سره کې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ور کړلو یا معنی د شکل او صورت معنوي تور باندې دا غوله جوړ شو سیده معنی دا خیال او جنتیان جهنمین خپل تعداد د هر څو د ځون تخپل عمل صحیح کی وانبی خزامه یا خزامه عن ابي ابو خزامه روایت د خپل بلور نه نقل کړي قال ليس قلت يا رسول الله ما پیغمبر څنګه تاسو کو رايت رقن اے پیغمبر سلام ته مت دا واخه د کوم دمونه دي رقن چې تل شي دمونه رقن دی رقیه جمع ده کنه رقیه چې تل شي دمونه تل شي سیده نسترقيها دي په زری متشکو د مول کو نسترقيها د مول کو شپول کو و دوا نه د شته دوایونه دي مسرنه تداوا به موږ سره دوایی کو ځون ته خوري وتقاطن انداسې د بچکوالي ولا سمونونه د لکه چترۍ بچکوالي سمون د برانه نه کنه غرمنه ماجر استعمالي کنه وضو پسې برانه ته پاره وړي انده شایته د ګوړی ته مخ ته سکوم بنټ لګي تو قاطن د کنه سګوړه کا ولګي کې اکسیډنټ کې ډیر خراب نشي انده شته بټون چپل خلوی لخ پکې ځون ته تو قاطن د کنه څزغای و غیر نه باد شي نو غړي د تو قاطن نشه تو قاط چش تل شي اخ شي تل شي بدن سره سره باج کې شون سره بچ کې سیده نتقي هدي په زری مزنونه بچکو دو شون مو استعمال کو کا ما استعمال هل ترد من قدر الله شيء هدي سره دی الله تقدیر نشي ختميږي وسره رد کیږي کنه رد کیږي لکه الله په لیکلي سي د ستړي کې بس غای سي کنه نه زه به بوت واغستم کما واستم ضرورت سره کې غای سي ندی خدا معنا شې لیکلي ده کنه نه د بوت خو بچکوالي زریه شو تو کاتن ده کنه تی استعمال کا کما استعمال کا قال وتو فرمل پیغمبر سره هي من قدر الله دو دی الله تقدیر ده کنه استعمال وای سیدا الله د تیلی ست استعمال به څنګه استعمال